مسیده شارم ندر دریمی امیش خود چه پوست بدی و سرا شجا تا همو خو مخ نورتلی چه دوی کسان بدی و سرا ای با چا روڑه جاو بکاوه شجون روڑه کانه روڑه جاو بکاوه غلا چا روڑا شجون روڑا کانه روڑا یا تمیش ده شجون واله ویله پریکاوی دامره بغیراتا به حصه ویله جوڑ شوی چه می شجون هانه معاف کوي غون په خپل زمان باندې پوهیږي دی وای وپاته په دا منګه پیر سلطان آباد شهر ساته شته دی چې د مو غال چارج خرڅوي چې د مو زیای غلا کی چارج خرڅوي نشاکو په کور شه دای چټ امردری می چټ امرچی دته د کاټن کاپړی چا کړی دی دته د چاپلې چا کړی دی دای په د موټر سایکل څنګه ګرځي مو ملګری نشته چې مو ته موټر سایکل روکو د ملګری څنګه جوړ شو دای په هفته شه یو جوړ جمع کو تو ویل سترګې په پټې دي سته خو په دات شاو باندې د میش خولې زاړې شوې تر وېسه پر الیا په تو شه غیرات رو نغلوي خپل ځای مان نه کو سابو چې د تو د شجواله چوک وشي کوي بیا ته جوړې بیا ته په ژړو راونوي چې د بل د شجواله وشي کولې غون د خپل سودو وخلی قبیله دل وشه مړه ماشه ویله د مو قبیله نشته زره جان نه سو دا وړ کې رجان نه سي خالی دا پولیس ډایبه ولی دي چې دا پنځه کول نه داته احتجاج کو خالی دغه ورته به زیاته شوی دي داته سلزره کسان داته په منګه پیر سلطان آباد بارش دروشایو چې دغه شجرین څخه ترشنی نیولې دي بیا د ډوریا پوره نوستي پټ پټ کسي ختم شه ډور دی نه دی نه خلک پروت دی چې جوک د رنجر نه ډارې دوی په گابر شه پروت دی خو قسم دی عمر کې درته ملاو شو یا شم دی ګرځو چې بیماری سپوتا دای مرګ لیکلی وي هغه په گابر شه تو دغه شجونه دغه شجونه چکیمه شجونه والشي کول یدي من هغه د زوی نه توس پښتنه وکي چې دته څوره په غور ویلوړ دی دته خوان نه پښتنه وکي بل مشوم یې د اصلوس نیولې دي چې او مسیدا کور دړنګ شه د مو د شجه ولید وشي کولې د مو د شجه دغه ځای نه تلاشي تو وګړه چې دته د ډاکټر ریپی شه دي شرم نه در دریمي خدانه د شرم خلکو مچیره نه ولدلای لکه دته د میز د شجونه به زیاته کیږي زپدا جوړو چرنجر د مو کورته د غاس نه وځي د مو مسجد کورته به پردی پولیس نه وځي زپدا باندې جوړو بیس د میز مسجد خپل د شجونه ته ورچګیږي ولې چې نشي کوي ا بچای چې دته جوړي چې او ده تبه مې دو یا ته مسجد ورته ویلوړ دی مسجد ورته ویلوړ دی هغه زیو یا دار ته نه کسي د مور نه اغلا کوي دمره شرم خستیمونه دلدلای پوی که دغه خلق نن مهر جادو تجرای زهایا د مو ملګری هته شيدي میشه بچون ته اندوانی وری میشه بچون ته خواروک وری میشه افطاری ورته سیخوي خو په دانه بعد لیاوه نن وکیل یا نه وکیل خو قسم دی وشجه غیرات ان شاء الله وسوتلای شي دوی پښتني باندې غیرات خو وسوتلای شي دا ته ډیر خلک یې چې دا لوانی دي دا لیا خلک دی قسم دی په دنیا شه نه د جون مصروف بل سړی بوله او نه په جون نه دمره دولتمان بل بوله او نه په جون نه بل غیرتي سړی بوله زله ونایا د پښتني ماندې د پورا زله ونایا هغه سپیژری خلک د پورا چې په کور شه جوړی د زوی نه موبایل وړاوي هه زله ونایا هغه بشونه پورا چې ډاکټر ته وخسته وي د درې ځک جن وخلی لونای مه حبوله پاگل میں حبولے لیا میں حبولے پدا چوک زت استصیری کا وہ لیاو میں پدا بار قبرستان سے شاخ کے لیو زدہ تصیری در تکو چو مسیدے جاغ وکے چکشے غراتر پورتا کے ثبوت اغلا در دریمی قسام دای د خپل شجه سره سونات پورا کاوه در تایا یو چرچک شایو ریپیر وشایا داتا مسجد شتا دای خدا پوز گوڑش پندیجی داتا پندیجی یہ 4 سے ہٹی ہدی شے پیشانی ہاں غلی ہاں کو یکی وای و پلور تا پاتشتا چه د موزیای غال دای یکی وای و جنگی تا پاتشتا چه د مو ورور غال دای روز نه پیش دی نن پافتاری شه چه رجا گاڑاوی پا مبارک واق شه غن دادا ہوکے چه اللہ څنګه د میش زمن زوروي
څنګه د میش ښځونه ځوروي څنګه د میش زامن ماندې ځوروي داسې د دغ د ماندې هم درته وځوروي که نور نه وي خولې خو کلاو کې وخوږېږي که نور په تو شغرات نه وي د پولیس نه ډارېږي د رینجر نه ډارېږي خوله خو در پرې شته دی وږغېږي که نه وي په دا محفل شه ودرې ورسک وتاړې د ډوریا چې پیچو مې نه شیرو قسم دی په جواب ته ورته وایو چې پولیس ته ورسره ملاویې رینجر ته وایو چې ته ورسره ملاویې که ته نه وایي ملاو دا غلا نه کېده لشکي مسجد دا اندوانه چې وګا خورید دا انشاءالله د تو سے تیره نشي که چیرې د تو سے زیای وشي کېدلی شوی دا اندوانه تیره نشي چې د تو سے ښځه ته لوس ور وچولی شوی بیا ورپارېږي چې و قاضي مو سره هسپتال ته منډه کړه و داس وکړه قسم دی بیا هم در سره شو سل زره د بېغیرته شي بیا هم در سره شو بله د قوم نه یې د ژبې مې یې د نسل مې یې در سره درېمه خو درته ویایو چې سبو ده چې په چاک ووینه او ونه وینه په ټول نه غټ بېغیرته هم بیا آج میں پیر پشتو میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو کہ آپ چور ہو کیونکہ یہاں جب چور گھومتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہو چور کیوں منع نہیں ہوتے رینجر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر چور نہ ہو تو اس چور کو ختم کر لے منگ پیر میں جہاں ریٹ ڈالتے ہو آج میں کہتا ہوں ہمارے پی ٹی ایم کے لڑکے آپ کے ساتھ ہوں گے اس گھر میں گھسیں گے اس کو نکال کے ہم یہاں آپ کے حوالے کر دیں گے لیکن اس کی آڑ میں باقی پشتونوں کی اجازت کبھی نہیں دوں گا کہ آپ اس کو بالوں سے پکڑ رہے خدا کی قسم میرے بال ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے بال کو چھڑواؤں گا یہ اپنی موت کو ترجیح دوں گا لیکن کسی مسعود اور کسی پشتون کی بھی عزت کو ترجیح نہیں دوں گا او مسجد بلا خبر درته کوم وین چې غاړ چې چوکو شکاوي ته مونچا جنیوسه د خدای د پورا یور ویر کې وراته چې پلور یې روشي او ملګونی چې کیم جانو زا وکي او لوړ به غیرت می چې په اسلام شاشته دی چې مړ د خپل جانو ځان شي دا ملګون ته چې په منبر نوستي پیغام د بیانوي چې پیغام داسې ظالم او مړ دی نه چې ډاری شي کله دا د پورا سچو شو شاخي شي دا د پورا رنګ شو شاخي شي دا تکرار دی نوسته په پیغام شي وره په نمرود شه درته شاخي شي ها ظالمون دي کافرون دي دا پورا ظالمون نه دي دا د تو سره څه کړی دي وخو ژغېږه چې غله مانې کا دغه ټول ملګون ته زه زه خپل ملو یو تو سلاس سکوله کړی وي مو تل سکوله علم کړی دی داس نه چې دغه اسم مدرسه شته پولی والی دي قسم په خدای چې کملو د اسبوله چې د مو سره کښینی دی دوست ویایه په منبر توس نوستی په جماشه د پیرغون په جوی باندې پیسې چوشه وشاخی شي په جماشه په نمرود شه د رنج نمرود په جوی په رنجر شه وشاخی شي د جنات میں بھی بیانوي د منګپیر معیشت ورته بیان کا چې د جهنم یورینا بیانوي د دغه منګپیر جهنم ورته بیان کا چې د مو تو خوان یې په محفوظ نه دي با جنات او زلور شه مسلمان یې کلمه ویلې دو ور منګپیر ویلې دو ور منګپیر د جهنم نه پناه غوړي دغه جهنم نه خو پناه تر تو غوړه دا منګپیر چې جهنم ته جوړ شوی دی په جمارو شي چل یې پکړه وای نن د یا تا نه وینو ویله د نه وینو ووټ غوړي دین پی ولا ووټ غوړي ډبل د پیپل ولا ووټ غوړي اول درته ویایو دا اوس مې چې چوره پرې راستوي وې راستوي قسم دی دغه درې څلور واقعي چې شوي دي دغه ښځې میړو هم یا جمعیت یا ان پی ته یا بل ته ووټ اچولی نه ووټ درخه غوړو نه د توس نه زه پارلیمنټ غوړو دا خوله مې چې وچیږي یا دا جیل ته درېم او دا شانجې مې باندې زه وال خوره قسم دی د دوست دی پوره خوره که هېڅ مفاد مې وي درته دا یې نه په خپله پیسې باندې لوډ سپیکر ووري خو دا را ریپې ویر سره چې دا بیا ښه خراب شي چې توس ته بالټې ونچي بیا کنې پنځه ریپې ویر وچایي د خپلې ښځې عزت پوره د خپل بچي عزت پوره دا پنځه ریپې ویر وچایي چې کنه پی ټي ایم د مو د ښځې حفاظت کو دا پنځه ریپې موی ته راپاون څه و چې کله دا ته طالبون وي خپلې ښځې بېزیاتي د پوره 1 کروڑ روپۍ ورکولی چې کله دا ته رینجر به ته وخسته د خپلې ښځې بېزیاتۍ پوره پلاتینه روپۍ مې ورکولی خو چې زه حساب راښکوم ته 15 روپۍ دا
ذهن باندې لږ کې سوچ وکړئ چې زه اول په کوم حالات شوی نن سبا په کوم حالات شوی یم نن چې کوم احتجاج شوی دی دغې لړاو نور هم زیاتېږي یہاں جو احتجاج ہوا ہے انشاءاللہ کچھ دن